أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. سورة مائدة آيات نمبر 9. يا أيها الذين آمنوا اے د ایمان خاوندانو، انما الخمر یقینا شراب، والمیسر او خمار، والانصاب بوتان، والازلام او ازلام رجس نجاست دی من عمل الشیطان د شیطان د عمل څخه فاجتنبوه ځان دې وساتئ لعلکم تفلحون امید دی چې تاسو کامیاب شئ. د دې آیاتو د مخکنی آیاتو سره مناسبت دادی چې مخکې آیاتونو کې الله تعالی د حرام شیانو د خوړلو څخه منع او فرمایي او خپل مومن بندگان په دې امر کړل چې تاسو حلال شی خوري. نو اوس د ځینو حرام شیانو یادونه کوي چې انسانان ور باندې اخطا چون کې قران کریم تر قیامت پورې دی. نو کوم حکم شي نازل شوی وي نو هغه تر قیامت پورې وي او ضرور به داسې څوک وي چې د دې حکم ماتون کی وي تر څو چې حکم ورته متوجي شي. یا ایها الذین آمنوا اے د ایمان خاوندانو، انما الخمر یقینا شراب، والمیسر او خمار، والانصاب او انصاب. انصاب دا د عبادت د پاره ځینې خاص ډبرې او خاص نشانات و چې د جاهلیت په دوران کې به دوی دا درول او عبادت به ورته کاوه. انصاب د نسب جمع ده، هغه شی ته ویل کېږي چې د عبادت د پاره درول سوی. والازلام ازلام دا د ظلم جمع ده او دا د غشو یو قسم خمارو چې لسو کسانو به په یو وش کې اشتراک کوي، دا وش به حلال کی، لس کسان به په دې کې شریکانو. نو بیا به ترتیب داسې کاوه چې لس غشي به راواخستل، پر اوه به حصې ولیکلې، پر یوه باندې یوه حصه د وش، پر بل باندې دوی یا درې، او درې دانې غشي بیا په دې کې خالی پرېښود. بیا بیا دا په یو تیرکش کې هغه کوم شی د دې غشو د پاره کارېدی په هغه کڅوړه کې واچول او یو یو به رایستی. هر چا چې با یو دانه راوېستی که به هر څو حصې پر لیکلي وي هغو نه اندازه غوښې د هغه کېدلې، او که به خالی راووتی نو دا بیا محروم بلل کېدی. او په عربو کې دا کار ډېر لوی د فخر بلل کېدی، یعنی عموما د خلکو طبیعت دا جوړ سوی و چې دا کار به کوي، ځکه دوی به بیا دا د اوښ غوښه خیراتول د دوی د عقیدې مطابق. نو که به چا په دې کې شرکت نو سره کاوه نو هغه په دوی کې بخیل بلل کېدی. نو الله سبحانه وتعالی دا منع کړه چې دا نجاست دی، رجس من عمل شیطان، نجاست دی د عمل څخه د شیطان، یعنی دا د شیطان عمل دی، د دې څخه ځان وګوري. فاجتنبوه تاسو د هغه څخه ځان وساتئ، لعلکم شاید تاسو چې دغه مضرتونو څخه ځان خلاص کړئ نو په دې وجه باندې تفلحون کامیاب شئ، تاسو به په دې سره کامیاب شئ. احادیثو کې د دې په ارتباط باندې ډېره یادونه راغلې. تفسیر ابن کثیر رحمه الله دغه آیات په ضمن کې ډېر زیات احادیث را نقل کړي چې دا آیاتونه کله نازل سو نو صحابه کرامو د دې شراب څخه توبه وکړه. انس رضی الله عنه وايي چې زه یو ځای ومه چې دا شراب می صحابه کرام ته ورکول. انس رضی الله عنه د نبی عليه الصلاه والسلام په زمانه کې د کشرانو صحابه وو. نو په هغه مجلس کې ابو عبیده ابن جراح رضی الله عنه، ابو دجانه او ځینې نور صحابه. نو حتی ځینې بوایدا سره هم و چې دغه ګلاس د شرابو به پر دالاندې شونډه باندې پروتو او د لوړه شونډه ور باندې برابر و چې دا آیات راغلی هغه ګلاس پر هغه ځای باندې وغورځاوه. نو الله عزوجل په دې کې د دې شأن حرمت بیان کړي
او شراب دا شدید حرام دي. یو حدیث کې راځي چې یو کسب دا شراب هر کال د یمن یا د شام څخه راوړل، په دوی کې د خرما او د غوره انګورو څخه چې کوم شراب جوړېدل دا ډیر قیمتي و، نو دا شراب به راوړل. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته به راوړل او د پیغمبر علیه السلام خپل مزاج دا و چې هغه دا خپل نه خوړل او نه په خپل ټول ژوند کې شراب خوړلی. ابو بکر رضی الله عنه هم دغه شری هغه هم نه دی خوړی. بیا به پیغمبر علیه السلام چاته ورکوله هغه وخت کې چې دا حلال و. دا بل کال چې ورته راوړل پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته فرمایل چې دا حرام سی دا ورته ویل چې زه خرج کم. پیغمبر علیه السلام ورته فرمایل چې الله تعالی دې په يهودو باندې لعنت وکړي، دا هغه د طبيعتو چې کوم شی په پر دی باندې حرام کړل سو، نو بیا به دی په هغه کې وهلا او بل هلا جوړول، هغه به خرڅوله او قیمت به خوړي. شراب هم حرام دي او قیمت یې هم حرام دي. او حدیث کې راځي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې دا شراب په ارتباط باندې د حضرت عبد الله ابن عمر رضی الله عنه یو حدیث را نقل کړي. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام یې فرمایل لعنت الخمر، د شراب په وجه باندې لعنت کړل سوی، یعنی پر شراب باندې لعنت کړل سوی دي علی 10 وجوه، پر لسو کسانو باندې. د شراب په وجه باندې چې څوک شراب شي پر لسو کسانو باندې د دې شراب په سلسله کې لعنت سته. لعنت الخمر بعینها، یو خپل پر دې شراب د الله تعالی لعنت دی، وشاربها او بلدا چې د دې شونکی په دې باندې د الله تعالی لعنت دی. دا دعا وساقیها، چې ساقی وي نور ته ورشي پر دې د الله تعالی لعنت دی. وبائعها او څوک چې خرڅي راغه د الله تعالی لعنت دی. ومفتاعها او کوم څوک چې رانی سي پر دې د الله تعالی لعنت دی. وعاسرها هغه کس چې نشتیږي یعنی شرایع واسي جوړي راغه د الله تعالی لعنت دی. ومعتصرها د کوم چا د پاره چې ور جوړي پر هغه د الله تعالی لعنت دی. وحاملها د دې پرولون کې باندې چې چاته په مزدوري وروړي یا داغه سي ورسي پر دې د الله تعالی لعنت دی. ومحموله الیه او هغه کس چې ورول کیږي پر هغه د الله تعالی لعنت دی. واکل ثمنها او د دې چې پیسې خوري پر هغه د الله تعالی لعنت دی. رواه ابو داود و ابن ماجه. دا حدیث امام ابو داود او امام ابن ماجه رحمت الله علیهما دواړو را نقل کړي. یو بل حدیث کې د عبد الله ابن عباس رضی الله عنه څخه را نقل شوی چې نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایل کل مخمر خمر، هر هغه شی چې د انسان پر عقل باندې پرده راولي یعنی عقل بهوش کوي دا شراب دی. یعنی هر هغه شی چې د انسان عقل بهوش کوي او انسان د نشه د پاره استعمالي نو دا شراب دی. وکل مسکر حرام، او هر نشه آور شی دا حرام. دا که دواوی او سړی خوري او یا یو قسم دا اوس چې دا ځینې شیان راوتلي دا د چرک د پاره کم مشروبات چې راځي دا حرام دي چې هغه نشاور وي انسان ته نشاور کی. حاضینو صورتو کې که یو انسان هغه په دې باندې نشه کېدی لکه دا ډاکټران چې یو مریض ته نشاور کی او داغه د علاج د پاره نو دا به د خوندو د دې د پاره نه هغه شریعت جواز ورکړي. ومن شرب مسکرا او چا چې یو نشاور شي وچ شي دا که هر شي وي که شراب وي او که شراب ته ورته دا نور شیان وي چې انسان نشه کوي. ځینې ژاولې و دغسې شیان اوس د کافرانو سره راډیر سوي دي. پیغمبر علیه السلام فرمایي بخست صلاته 40 صباحا، 40 ورځې یې لمونځ قبول نسو. فإن تاب الله علیه، که توبه وکړل الله سبحانه وتعالى به د توبه قبول کړي. فإن عاد في الرابعه، که توبه وکړل بیا دا کار وکړي بیا وکړل بیا وکړي
کې څلورم ځل دا کار وکي کان حقا علی الله بیا پر الله تعالی باندې دا لازمه ده دا الله تعالی پر خپل ځان باندې په خپل فضل لازمي اي يسقيه من تين الخطينه الخبال چې دته د خبال خټه وروخري یعنی دته د خبال خټه وروچشي قیل ما تینه الخبال یا رسول الله چا پښتنه جنې وکړه چې اې د الله تعالی رسول تینه الخبال شي دي قال ورته فرمایل سدید اهل النار د جهنميانو ذؤوبنا او داوی د بدنو څخه راوتلی نجس اوبه ومن سقاه صغيرا او چا که دغه نشاور شي کوچنی ته وروچ شي لا يعرف حلاله من حرامه چې هغه په حلال او حرام نه پیږي یعنی د اوسلا بالغ نه دی یا مکلف نه دی کان حقا علی الله نو پر دغه سړی باندې چې دی کوچنی ته دا ور کړی دی دا پر الله تعالی لازمه ده اي يسقيه من تينه الخبال چې هغه ته دغه تينه الخبال چې دا د جهنميانو ذوبونه دي دا ورچ رواه ابو داود اوس کدی حدیث ته مون وګور پیغمبر علیه السلام هر نشاور شی حرام بلري او هر هغه شی چې د انسان عقل ته صدمه رسي دا پیغمبر علیه السلام شراب بلري او تاسو لیدل چې څومره عموم پیغمبر علیه السلام په دې کې بیان کړي او نن په ډیرو ځایونو کې ډیر کسان په دې مبتلا دي او دا کار کوي یو خود دې شي څخه منع راغلی بل اې د لوشو څخه منع راغلی چنانچه حدیث کې راځي چې پیغمبر علیه السلام هغه ټول لوش ماتول چې شراب به پکښ چشل سي او یا به شراب پکښ وړل کېد عبد الله ابن عمر رضی الله عنه وايي زاد پیغمبر علیه السلام سره ملګری و مربده او علاقه د التتلل زیرسته اړخ روان و ابو بکر رضی الله عنه راغلی زرا شات سوم چپاړخ تسوم ابو بکر رضی الله عنه ورسته اړخ تو سره ملګری سزای پر شولاړو عمر رضی الله عنه راغلی زرا شات سوم عمر رضی الله عنه د پیغمبر علیه السلام چپاړخ ته ملګری زره شاده خاف پسیس کله چې افزای ته ولاړو وای پیغمبر علیه السلام څه زکونه ولیدل زک چې شراب څخه ډک پراته نو پیغمبر علیه السلام چاړه را اوښتل او دغه زکونه ټوله په چیرې کړ او بیا ما تویل چې تولاړ سره ځینی ملګری د سره ملګری کا بازار کې چې هر ځای دغه د شراب زق لیدي دا سره نو هغه لوشي چې شراب پکې استعمال سي دا غو استعمالم جایز نه دي که هم ځینی علما وايي چې بیا پریولل سي پاکړل سي پروا نه لري لیکن تقوا دا د څوک نه استعمال نو اوس که تاسو په دازینو لبنیاتو کې او یا د مشروباتو په دکانو کې لیدلی نو ځینی بوتلانی دا د شرابو د بوتلانو پر رقم باندې هغه سي تور هغه سي نشانو لیبل پر مشتی نو دا دغه کسانو د پاره چې دا مشروبات خرڅي ام د تقوا او د دینداری خلاف کار دي او څوک چې په دغه کې دغه مشروبات شي ولو کاغه سي نو هم د تقوا او دینداری خلاف کار نو دا مناسب نه ده د دې څخه باید سړی ځان وساتي دوام شی میسر دي چې دا خمار پیغمبر علیه السلام د دې څخه منع فرمایي او فرمایي چې دا حرام دي ولو که د کوچنیانو جواز وي یو جواز د دوه جوزو سره د خمار په شکل باندې بدلیش نو دې ته خمار ویل کیږي پر شراب او خمار او تفصیلی خبره په سورته بقره کې تیر سيو دغه سی آیات په سورته بقره کې مراغلي دي الته تفصیلا مشبدي ژغېدلي ولانصاب بل انصاب دي د دې یادونه موسول والازلام او بل ازلام رجس من عمل شیطان دا مرداری د عمل څخه د شیطان فاجتنبوه نو تاسو د دې نه ځان وساتئ لعلکم تفلحون شاید تاسو کامیاب سئ اوس د دې نجاست دنیوي او اخروی تاوان بیانې انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوه والبغضاء في الخمر والميسر انما يريد الشيطان يقينا غالي شيطان ان يوقع بينكم العداوه چواقی کی استاسو تر ما بین العداوه دشمنی والبغضاء او بغض عداوت فی الخمر پشراب باندی والمیسر پخمار باندی
ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة او منع کړی تاسو عن ذکر الله د الله تعالی د ذکر څخه وعن الصلاة او د لمانځه څخه فهل انتم منتهون آیا تاسو یاس منع کېدونکي انما يريد الشیطان الله عز وجل فدی کې د دې شراب دنیوي تاوان بیان چې د شراب تاوان دادي انما يريد الشيطان يقينا اراده لري شیطان ايوكا ان شواقي کې بينكم استاسو تر ما بين العداوه دشمني یعنی شیطان په دې سره استاسو تر ما بين دشمني واقع کی والبغضاء او بغض في الخمر د شراب فزرعه والميسر او د خمار فزرعه شیطان دا اراده لري چې د دې په وجه باندې ستاسو په زړونو کې بغض او عداوت پیدا کړي یعنی دا د دې شراب او دنیوي تاوان چې نن چې ښکارا خبره ده که یو سړی وګوري په شرابو کې عقل د انسان زی او چې عقل د انسان ولاړی نو بیا دا انسان بد رد وای غلط خبرې کوي او فساد یې مشغله وګرځي فساد پکښ پیدا شي ورسته هم بیا د دې شراب او اثر پر طبيعت باندې پر مزاج باندې پاتې او کتا لیدلی خماري انسان هم دا غسي هر کله چې یو څوک خمار کوي په خمار اختی نو کې بایلوي پر هغه چا باندې چې د بایللې دي انتهایی سخت په غصه او غضب کی او د غصه او رنج اثر د پر اولادونو پر کوروالا او پر ټول ملګرو باندې لويږي ودای دنیوي تاوان نور تاوانونه يم بيخي ډیر تقریبا تر شل ډیر تاوانونه جسمانی تاوانونه ما بیان کړیو نو دا دنیوي تاوان ويصدكم عن ذکر الله وعن الصلاة او منع کوي تاسو دا شیطان د دې شراب په ذریعہ عن ذکر الله د الله تعالی د ذکر څخه وعن الصلاة او د المانځ څخه چې دا اخروی تاوان چې تاسو د خدای تعالی د عبادت څخه او د دین راګرځي دا د شراب او د خمار اخروی تاوان چې نن چې دا هم ښکارا خبره ده ځکه په شرابو کې د شرابي هوش او عقل پر ځای نه او په خمار کې د ګټون کې دومره زیاته خوشحالي او سرور وي چې د ډېری خوشحالي څخه په هیڅ باندې نه پیږي او ناکام ته چې بیا سړی وګوري دومره زیات غم او رنج ور باندې وي چې د آینده غالب کېدو په فکر باندې هر څه ور ظاهر شي او د دې کوشش کوي چې څنګه به زه بیرته کامیاب کېږم نو په دې صورت کې هغه د الله تعالی دین ته کله متوجه کېدای شي ولې د پر دماغ او فکر باندې یوازې د دې شراب او یا د کامیابی یا ناکامۍ فکر مسلط چنان چې زینو کسانو د دغه شی په وجه باندې چې په دې خمار کې بایللی حتی خپل اولادونه لونی کوروالا هم ورکړي مال او دولت یې ورکړي نو داسې کسان به بیا څنګه الله تعالی ته راځي چنان چې علما دا وایي کله انسان ایمان یو انسان المانزه ترانه وستي کله یو چا ایمان دی د حرام سره و نه ګرځوي کله یو چا ایمان دی د الله تعالی د نافرمانی راونه ګرځوي وای نو تاسو څه فکر کوئ دغه ایمان به د جنت ته بوزي چې دغه ایمان دی مسجد ته نشرا وستای دغه ایمان دی د حرام نشرا ګرځولای د ایمان به بیا دونه مضبوط وي چې دی به جنت ته بوزي هیڅ کله نشي کېږي او بلکې یو انسان سوچ وکي فکر وکي نو دا د دنیا ټوله ژوندۍ دا یو څو ورځې علما د دې واجب شو مثال بیان وای دا د انسان ژوند داسې دی د آخرت په مقابله کې لکه د اذان او المانځه تر مابین چې څومره وخت نو کتا سي وګوري خو د اذان او د المانځه تر مابین تر ټولو زیات وخت چې هغه د سحر وخت نو یا 40 دقیقې او یا 1 ساعت وخت بالا نه دا نور وختونه خو شراواخه 15 دقیقې 10 دقیقې د اذان او د المانځه تر مابین وخت وای کله چې انسان د مور پیدا سي الله سبحانه و تعالی دا د پیغمبر علی السلام سنت طریقه ګرځولې د مؤمنانو د پاره چې د دې کوشنی په غوښ کې اذان او اقامت وکړي
ارسته غوږ کې اذان وي د سحر او چپه غوږ کې اقامت کول کیږي. د دې معنا دا ده چې ورسته یو لمونځ را روان دي اذان او اقامت کې سوي دي هغه نه غواړي. کله چې انسان وفات شي نو د جنازې د لمانځه لپاره اذان او اقامت نشته ځکه هغه وختي سوي دومره لږ وخت یې پاتې. نو انسان د دې باوجود پر دنیا باندې دومره عاشق وي د خدای تعالی د احکامو څخه لري وي دا انتهایی ډیره خطرناک خبره. خو الله سبحانه و تعالی فرمایي چې تاسو دی را منع کوي عن ذکر الله د الله تعالی د ذکر څخه مو په دې شأن راګرځي وعن الصلاه د المنځ لمونځ دوباره یاد کړئ سره د دې چې په ذکر کې لمونځ خپل داخل دا ځکه چې په ذکر کې تر ټولو بهترین ذکر هغه لمونځ او بیا ډیره د محبت جمله ورته کاری فهل انتم منتهون آیا تاسو د دومره تاوانونو د بیانولو سره سره را منع کېږي چې موږ تاسو ته د دې شراب او د دې خمار او د دې ازلام او د دې نسبو دومره تاوانونه بیان کړل چې د دنیا او آخرت تاوانونه پکښې کې نو آیا د دومره تاوانونو د اوریدلو سره سم را منع کېږي؟ حدیث کې راځي چې صحابه کرامو ته چې دا خبر راغلی وای دی ویل بلا ربنا انا منتهون هو زموږ رب موږ را منع سوي بیا دا کار پرې شو. نو څومره د محبت کلمه ورته کاری فهل انتم منتهون آیا تاسو را منع کېږئ؟ واطیعوا الله واطیعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. واطيعوا الله دل تعالى اطاعت وکي واطيعوا الرسول دل تعالى د رسول اطاعت وکي واحذروا او تاسو وبېریږئ فإن توليتم کچیر تاسو مخواړوي فاعلموا فوسي انما على رسولنا چې یقینا موږ په پیغمبر باندې البلاغ المبین واضح رسونه ده. یعنی تاسو د شراب او د دې ناروا اعمالو څخه ځانونه راوګرځوي او دا راګرځېدو اسانه طریقه دا ده چې د خپل رب او د خپل پیغمبر اطاعت وکړي بس همدا طریقه ده. واطیعوا الله د الله تعالی اطاعت وکړي په ټولو احکامو کې واطیعوا الرسول او د رسول اطاعت وکړي واحذروا او د مخالفت څخه د حکم د الله تعالی او د الله تعالی د پیغمبر وبېریږي. فإن تولیتم کچیر تاسو مخواړوي د اطاعت څخه فاعلموا نفوسي انما على رسولنا البلاغ المبين چې یقینا موږ پر رسول باندې البلاغ المبين واضح رسونه ده. یعنی تاسو دا فکر مکوئ چې د احکامات موږ د دې د پاره تاسو ته بیانو پدې کې بس موږ ګټي بلکې پدې کې ستاسو ګټه ده او که تاسو دا خبره کوي چې کوم اطاعت ونه کین نو رسول ته تاوان ورسي یا د پیغمبر ته هیڅ تاوان نه رسي. د پیغمبر ذمہ داری خو فقط رسونه او تاسو ته خبر راورسول او په احسنه طریقه دا کار انجام کړی تاسو ته راورسول او تاسو ته د الله تعالی احکامات درورسول. اوس تاسو سره هیڅ قسم د عذر گنجائش نشته چې تاسو یو زره عذر پیش کړئ چې موږ ته حکم نور را رسید. کله دې باوجود مخ واړوي نو موږ ته هیڅ تاوان نه رسید. زموږ وظیفه رسونه واغه موږ وکړه نور به عذاب تاسو خپل وینئ. ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. ليس نست على الذين فاكسانوا بني آمنوا شاوي إيمان راوړي دي وعملوا الصالحات نیک اعمال کړي دي جناح سغنا فيما فاغك طعموا چې دی وخړل اذا متقوا کله چاوي پرهیزګاری وکړل و امنو او ایمان یې راوړي وعملوا الصالحات نیک اعمال وکړل ثم اتقوا بیا پرهیزګاری وکړل و امنو ایمان یې راوړي ثم اتقوا بیا پرهیزګاری وکړل و احسنوا نیک اعمال وکړل والله على عز وجل يحب المحسنين خوشوي المحسنين نیک کار کوونکی. ليس على الذين لباب را نقل کړي دي د مسند احمد په حواله باندې د ابو هريره رضی الله عنه څخه چې کله د شرابو د حرمت آیاتونه راغله
نو د دې څخه مخکې ځینې صحابه کرام یا په جنگونو کې په شهادت رسیدلی و او یا په خدای مرګ باندې وفات و، نو د هغوی په ارتباط دا ملګری پریشان و چې دا خو حرام عمل دی او الله تعالی حرام کړي. نو د هغوی بد څه حال؟ په دې آیاتونو کې الله تعالی د هغوی په ارتباط و فرمایل چې په هغوی باندې څه ګناه نشته، ځکه هغه وخت د حرمت خبره نه وراغله. که د حرمت خبره وای نو ضرور به هغه وخت منع سوی وای، ځکه هغوی په خدای ایمان درلود او هغوی تقوادار خلک. نو که چیرې هغه وخت دا حرمت راغلی وای منع کېدله، نو هغه وخت حرمت نه راغلی، نو بیا به الله تعالی ولې پر هغوی په غضب کېږي؟ بلکې د ایمان او اعمالو په وجه هغوی نیک خلک او الله تعالی د نیک خلکو سره محبت کوي. لیس علی الذین نستفا کسانو باندې آمنو چې هغوی ایمان راوړي دي وعملوا الصالحات نیک اعمال کړي دي جناح څه ګناه چې په کوم وخت کې فيما فاغت کې طعمو چې دوی خوړلی و، یعنی په کوم وخت کې چې هغه حلال و دوی حلال خوړلی و، او که ورسته حرام سی وای نو ضرور به حرام بللی وای. اذا متقوا کله چې هغوی پرهیزګاري وکړه، یعنی مانع هم موجود وو، بیا وای ضرور پرې ایښی وای. وآمنو او ایمان یې راوړی وای، یعنی د یو حرام کار څخه د راګرځېدلو مانع خو تقوا ده چې سړی متقي سي نو حرام کار پرېږدي، او د تقوا دلیل ایمان دی. سړی ایمان کامل وي نو تقوا کوای سي. نو کچیرې په هغه وخت کې دا حرام سی وای نو دوی به دا کار نه وای کړي، ځکه چې دوی تقوا هم درلود، د ایمان هم درلود. وعملوا الصالحات او نیک اعمال هم کول چې دا د ایمان او تقوا ظاهري علامه ده. ثم اتقوا او بیا پرهیزګاري وکړل وآمنوا ایمان یې راوړي، یعنی که بیا بالفرض دا حکم حلال سوی وای بیا به بیرته کړی وای، که بیا حرام سوی وای بیا به پرېښی وای. ثم اتقوا بیا به تقوا اختیار کړی وای، یعنی تقوا یې وکړله. واحسنوا او نیک اعمال یې وکړه، نو ځکه موږ هغوی ته سزا نه ورکوو بلکې د هغوی سره محبت کوو. والله يحب المحسنین، یقینا الله عز وجل خوشوي المحسنین نیکوکاره. الله تعالی نیکان خلق خوشوي، نو د دې پر ځای چې الله تعالی به د هغوی سره بغض وکړي هیڅ کله نشته، بلکې الله تعالی د هغوی سره محبت کوي. مفتی محمد شفیع صاحب رحمه الله لیکلي چې دلته څو واره د ایمان کلمه تکرار شو، ثم اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات، او بیا او فرمایل ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا، یعنی درې واره دلته د ایمان کلمه کار شوې ده. لیس علی الذین آمنوا یاو، بیا رااله چې اذا متقوا دوا، بیا رااله اول د واره د ایمان کلمه درې واره تکرار ده. آمنوا ثم اتقوا وآمنوا او بیا رااله وآمنوا دا درې، او څلور واره د تقوا کلمه کار شوې. ثم اتقوا ثم اتقوا ثم اتقوا درې ځله دا کار شوې. او د عمل صالح کلمه هم درې واره راغلې، یو واره په عمل الصالحات کې، دوم واره په عمل الصالحات کې، او دریم واره په احسنو کې. نو درې واره د ایمان کلمه، درې واره د تقوا کلمه، او درې واره د عمل صالح کلمه تکرار شوې. وای د دې اصل وجه دا ده چې دا ایمان خپل په ځان کې مرتبه لري. د انسان چې اول د واره په الله تعالی او د الله تعالی پر رسول ایمان راوي، او بیا قرار دی د الله تعالی د احکام پابندي کوي، د دې په وجه د څو وخت تیرېدلو څخه وروسته د ایمان داسې یو درجې ته رسیږي چې بیا دغه انسان تمام طبیعت داسې وګرځي چې د الله تعالی نافرمانی نه کوي، او دغه دین یې ملکه وګرځي. ملکه دا چې د دین کار ورته اسانه شي او بد کار شدید ورته ګران شي. نو دا ایمان خپل مراتب لري، او څومره چې په ایمان کې وای ترقی راځي دومره د الله تعالی څخه ډیر زیاتېږي، او څومره چې په ایمان کې ضعف راځي دومره د الله تعالی څخه ډیر کمیږي. او دا د ایمان درجات دي. داسې په تقوا کې هم درجات شته. یو تقوا فقط ایمان راوړل دو یو تقوا، او بل تقوا دا چې سړی د ګناهونو څخه ځان ساتي، بل تقوا دا چې سړی د صغیره ګناهونو څخه ځان ساتي. په اعمال صالحو کې هم دغه سي درجات دي. ځینې اعمال صالحه دا دي چې هغه د څه فرایض کوي، او ځینې دا وی چې سړی د مکروهات څخه ځان ساتي، او ځینې دا وی چې د مباحات او روا کارو څخه ځان ساتي. دا سینې چې په مکروهات او په نارواو کې واقع شي.
نو دلته ځکه دا کلمه تکرار سوچ په دې صحابه وکي دا غدرې سره درجات تام وي یعنی د ابتدایي ایمان څخه تر اعلی ایمان رسیدلی د ابتدایي صالح عمل څخه تر اعلی صالح عمل پورې رسیدلی د ابتدایي تقوا څخه تر اخري تقوا پورې رسیدلی ځکه د دوی په باره کې الله تعالی درې ځله دا کلمه تکرار کړ او دریم واري او اخري تامه درجه ده چې اخواتونو بل درجه نور نست صدق الله العظیم